الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. اوریدونکو محترمو، د رمضان المبارک آخری جمعه ده، گویا جمعة الوداع ده چې په دې رمضان مبارک کې بل جمعه د روزې په شکل کې شاید چې د نه راځي، بلکې یقیني ده الله تبارک وتعالى لوی احسان فرمایو. د رمضان مبارک کې الله د خپل بندگانو عبادت واغشتل او قبولیت ته الله تبارک وتعالى ورکی. ستاسو مخکې ما کم آیات کریمه چې تلاوت کو، الله تبارک وتعالى پای کې فرمایي قد افلح من تزکا، کہ په تحقیق سره فلاح من کامیاب شو هغه چا چې ځان پاک کو. نو صحابه او د ډېرو مفسرینو نه د تابعینو نه د دې نه مراد صدقة الفطر دی او زکات الفطر دی. تفسیر وکي علماء مختلف چې دینو دا کړی دی، خو د فلاح او د پاکوالي نه مراد چې دی دا داسې ده چې څنګه انسان د اعمال الله تبارک وتعالى په زکات باندې پاکي، دا شان د روزې عبادت کې صفاش خبري شوي وي، څه غلطۍ به کې د انسان نه چې دینو شوي وي، څه کمی به شي شوي وي، نو د دې پاکوالي په صدقه فطر باندې دا راځي. زکات الفطر ورته هم ځکه ویلی دی چې د زکات معنی چې دینو مختلفې دي، پاکوالی کې هم راځي او زیاتوالی کې چې دینو چې دینو دا راځي. بیا د رسول الله مبارک نه د صحابي نقل کوي چې رسول الله مبارک دا زکات د فطر د فرض کړی دی. بیا علماء ته د وجوب چې دینو حیثیت ورکړی دی. نو د فطر چې موږ ول په عرف کې سرسایه چې دینو دا وته وایو، دا یو قسم زکات ته، یو قسم حق ته. الله تبارک وتعالى ته سخاوت چې دینو ډیر محبوب دی. د رسول الله مبارک پر صحابه کې حضرت عثمان غنی صاحب رضی الله تعالی عنہ ہوتا چې د دومره لوی شان چې دینو دا ول حاصل له، نو دا ول په سخاوت باندې چې دینو حاصل له. د غنی د لقب او د دې نوم سره چې دینو دا لازم یو جز حیثیت دا په سخاوت باندې لري. د په دې حالاتو کې راځي یو کس د شام نه راغی، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین دی، امیرم دی. کله چې درال نو د حضرت ابوبکر صاحب رضی الله تعالی عنہ دروازه د کور چې دینو خولې و، دروازه وټکوله، ابوبکر صاحب وتروت، خلیفہ او امیر او بادشاہ او خپل کور حجرې ته چې دینو دا بوته. کله حجرې ته بوته کم کټ کې راستو نو کټ د کجورو د پاڼو نه چې دینو هغه بڼېدل، خو محدثین فرمایي چې هغه شلیدل، لکه څنګه چې په دې بیٹکونو کې بعضی کټونه داسي چې دا غینه د بون چې دینو لاندې جوړن دي. بس دو د خپل عذر پیش کو، خپل مدعا پیش کړه، زه د شام نه راغلم، ته چې دینو امیر او ما تجارت کړې دی، پای کې تاوان مې مونته، نقصان مې بګې مونته، نو تما سره لګ تعاون او امداد را سره وکړه. هغه ته زه یو کس خیم ال ترلشه او ته ما د خلک سره خې خلیفہ ته، بادشاہ ته، د هر څه دینو ته مالکی. وتوی عثمان تورشه، عثمان غنی صاحب
رضی الله تعالی عنہ ته دینو ته ورشه الته بجدین استا ملاقات غسر وشي او استا ضرورت وا اغي بجدین دا به حل کی دا صاحب د شامی د الته جدین لاړو عثمان غنی سے رضی الله تعالی عنہ کور کې دے د بار خبره اورې دے کور کې هغه لګیا دی او خبرې کوي بچو سره چې تاسو به د شاتو کې دا پای چې دین اولې اچوي یا به د پایو کې دا شات چې دین اولې چې دین دا اچوي دی باندې بحث ته دروازه وټکوله حضرت عثمان غنی سے رضی الله تعالی عنہ بهر وروت سره کې ناز من مسره وزلګی سار شوم د په خپل لکه وی چې د په کور کې به خوراک باندې چې دین دی بحث کوي چې شات چې دینو پکې ولې چې دینو پکې پای اچوي نو ماته به چې دینو سره د سره کې عثمان غنی سے رضی الله تعالی عنہ سره کې ناس د خپل مدعا چې دینو هغه ته بیان کړه چې د شام نه راغلم او دی وته ونیو چې ابو بکر صاحب چې دینو را لګلم خپل هغه مدعا او مقصد هغه ول چې دینو ول پیش کو چې ما سره مال چې دینو زه په خساره کې هم تجارت مې کو اوس بچیم د خوراک سکاک نه چې دینو هغه په مشکلاتو کې شکار دي لہذا تعاون امداد را سره چې دینو دا وکړه عثمان غنی صاحب رضی الله عنه وتا ملمستیا چې دینو هغه وتم پیش کړه پای متر وړو شاته متر وړو بوم ول چې دینو وروړي یعنی دا سو قسم ول توام وروړو دې حیرانم شو او دی وته وی چې تاسو کور خبره داسې کولې بچو سره چې دا شات او پای دا ول تاسو یو ځای استعمالوي او ما ته چې دینو دوار چې دینو دا وروړو نو عثمان غنی صاحب وته فرمایي چې زما د اعمال چې دینو دا زما د اولاد سره زما په دې باندې بحثو چې تاسو د عیش او عشرت لپاره نه دی چې تاسو به دومره خوراکونه توامونه بچ دینو کوي او ستا خورا باندې حق ته تر اغلی علما په دې کې باس کې چې د ملما اکرام بچ دینو دا وکوي اگر تاسو کو د تفسیر ته مخ کې ناسوي نو د ابراهیم علیه السلام او کله چې هغه بیا ملمانه چې دینو هغه راځي او هغه ول چې دینو پیش کوي یاد او بل پیغمبر نبی دی نو فجاء بعجل سمین نو ولا غریت کړي سخي ول چې دینو هغه وته راوړو نو دینه دا ثابت دي چې هغه د اکرام چې دینو لګم کول شو لیکن د ملما اکرام کې اسراف چې دینو دانشته خطو عام او خو خرج ول چې دینو راوړل تندې بوله چې دینو وکولو ساته دام د سنتو نه دي تندې بوله بوت چې دینو هغه نه ساي او دا شی به ته مفسرین فرمایي روړې به وتا چې هغه پخېږي زر چې دینو هغه پخېږي هغه باندې با انتظار به نه کې او چې سو ته روړې نو هغه به ته ویم نه چې زما یو چر د زر وړم خپل کې درولم خو چې بس تیار شینو بس هغه ولا دا ولا چې دینو کېده نو دا د ملما اکرام چې دینو د عثمان غنی صاحب رضی الله تعالی عنہ چې دینو داو کو بیا ول د خوراک سکاک سامان کپڑے دی ول په اوخ باندې چې دینو بار کړه غوړه کې خو دې پیدا چې کم دینو اوس دیو ته وی زما مقصد چې دینو هغه بل خوراک سکاک او جامع لباس خو بچ دینو وشي لیکن چې کوم قرضه د 3000 اشرفه چې دینو یا دراهم دي دا باندې قرض دي ته نګبخت په دې اوخ کې مدله خزانه مې خدا او شپږ زره اشرفه به چې دینو دا پرتی دي یو هو دا خو پوره صدقه او پوره چې دینو انعام را باندې چې دینو دا وک بیا ته حضرت دا خو به شام ته اوسم خو دې اوخ سره بچ دینو سکم ته پیاده چې دینو راغله و دا اوخ چې دینو دا چې دینو ستاش دا د صحابه چې کوم دینو غنا وا ذکر رسول الله مبارک د دې الله تبارک وتعالى چې دا احکام چې دینو فرض کړي یا د واجب حیثیت ول ور کوي نو په دې کې لوی حکمت به چې دینو دایخي د صدقه فطر باندې چې کوم یو خلاصي ده چیرې په کم سیس باندې زمو خلاصې چې دینو هغه کیږي او بل چې دینو د ګټه چې دینو هغه اغستلی زیات چې دینو ثواب اغستلی لکه د بعضی کوره حکم بعضی وخت کې د دې د نعمت په هغه رزقي په نور رزقي ني لکه د قرباني رزدا نو د قرباني ساروي کې ته اوس ډیر حلاله په دې رزق کې ډیر ثواب چې دینو په نیت کې خو هغه عمر اجر نشته چې کم د ایام او تحیه کې د قرباني په دغه رزق کې دي په دغه شان د صدقه فطر کتب بدینه پس او مخ کې ډیر زیات خرچ دینو کې نو هغه عمر حیثیت او اجر نشته چې څومره په دغه مخصوص اوقاتو کې الله تبارک وتعالى چې دینو دای خره ګوره د موږ کې څنګه چې د سجده سهو ده چې پای باندې د موږ چې دینو کامل شي موږ کې غلطي وشي نو سجده سهو چې وشي نو په دې کې د موږ چې دینو پوره شي دغه شان د صدقه فطر دی
چې په دې روزو کې سکمې بشه هغه به شوي وي الله تبارک وتعالى په دې باندې چې دینو هغه دینو دا پوره کوي. بعض علما لیکي به حواله مبسوط فرمایي چې کچا باندې صدقه فطر واجب ني هم هغه چې کم دین ورکینو الله تبارک وتعالى بو ته لوی اجر دا بو ته ورکی او د د روزي هم الله تبارک وتعالى پوره کی کس کمه بګی شوی وي الله په دې باندې ولا نفع ورکی او دا بچ دین ولا برابر کی. صدقه فطر رسول الله مبارک چې دینو فرمایي د مختلفو اجناس نه چې دینو داخلي دي اوربش دي قجوري دي اوس کې دي غنم دي او یا د غنم اوړه چې دینو دا چې دینو دي دا څو قسمه اجناس دینو دي کې دي یو چیز نه بګي زمانه هیر شوی وي الله تبارک وتعالى په دې باندې بندگانو غاړه چې دینو داخله سي. بهترین وخت مستحب او غوره وخت هغه دی چې د سحر مونږ چې دینو دا وشي یعنی یا صبح صادق چې دینو روخیږي او د اختر د مانځنه مخکې چې دینو دا ورکی. د دې باره کې د محدثین یو روایت فرمایي چې هم د دې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ څومره سخی دی څومره غنا وته الله تبارک وتعالى ورکړی دا وې دا غن یو واري صدقه فطر ادایګي چې دینو دا یې رشو رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم تدینو بیا راغو او بیا چې دا یې رشو یو غلام چې دینو آزاد کو مری غلامان خو په وخت کې اوس دي نشته خو دومره لوی اجر دی د غلام آزادول. نو عثمان غنی صاحب نجیر شو نو غلام چې دینو بیا آزاد کو نو بیا رسول الله مبارک تعالی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه خود صدقه فطر په دغه وخت کې ادایګي هي رشوه غلام می آزاد کو وی وته فرمایي چې اے عثمانه غلام دې آزاد کو لیکن چې د مانزنه د اختر نه مخکې کوم اجر او ثواب او نعمتو نو هغه په بیا نه ملاويږي. دومره چې دینو د حیثیت د اختر د مانزنه مخکې دا حد چې دینو دا دی کچر یو کس په عام رزو کې ورکی لکه دی وخت کې ورکی روزه کې نوم ادایګي چې دینو کیږي ځکه چې د فقرا او د مساکین به ځان ته بخپلو کې استعمال به چې دینو دا بو کی. او صدقه فطر لکه دا الکال په دې باندې باز کې تاسو د علماو نه اوره چې دا د خپل ځان چې دینو ادایګي ده او د نابالغ بچو ادایګي چې دینو دا ده او بیا د فقها خو به باز کوي چې دا د مرید غلام به عمر کې خص غلام چې دین شتنه د دې هغه يهودي او نصراني وي هم دا به دین ته ورکه او د نابالغ بچو کاغذ جنکې وي او کالکان وي نو ته به د صدقه فطر بعد اغینا د غیر زمينه به دین ته ورکه. خو بعض وخت کې زمون په کوکورونو کې ترتیب اوس دا وي چې بعض بالغ اولاد وي هغه د پلار په اختیار کې وي یا بیبي نو هغه د پلار د خاوند په اختیار کې وي نو کدی د غیب اجازه باندې ورکی یا هغه د ورکی چې تاسو ورکه صدقه فطر نوم ادایګي چې دینو دا کیږي یا که چېرې عرف کې داسې وي چې یو ترتیب را رواني او ځانو تم پته چې زمونږ سرسایه چې دینو دا پلار او دارور او دا مشر دا خاوند چې دینو ورکی نوم زمې چې دینو خلاصيږي او کله ته مو ورکړه وغه دا یو کړه یې طالب است اختیار دنو بس ټیک ته او مغاړه چې دینو په دې خلاصيږي. الان کې د بالغانو نه پلار دا دینو خلاص دي نشته او که چېرې هغه خپل د ملک چې دینو هغه مالکی نو بیا به غور کوي خصوصا چې مخکې ذکر وشو چې دا خو یو صدقه فطر دی قرباني چې دینو نه ده زکات زرګونه چې دینو هغه نه دي نو که چېرې چا ورکنو الله تبارک وتعالى وته لوی اجر ورکړي په دغه وخت کې او د داروجي هم الله تبارک وتعالى پوره کړي او دې کې کمې به شي وي الله بوته باغی باندې معافه چې دینو دا بو ترا کوي. نو د نابالغ بچو او د خپل یا مثال بیبي او غد بچو نو دا د دې په اختیار کې دي چې صدقه فطر نو بیا څنګه مخکې ذکر شو چې دا د کجورو نه ده د غنمو نه ده چونکه عام سیس دلته کې مروج چې دینو هغه دا غنم دی او یې چې کم دینو وړ دي چونکه اوس غنم په عام طریقه باندې ملاويږي. خو ګره دا خبر یاد ساته چې دا بالکل هغه اخیری حد چې دینو دا دی چې څنګه غاړه په چې دینو هغه خلاصيږي بس په دې باندې غاړه خلاصيږي چې کم خلک امیران دي مالدار دي الله تبارک وتعالى او د مال ورکړی دی نو پکار دي چې هغه د قیمتي ځکه یو کس کنه یو سړی او یو کسي نو هغه د یو کجور اندازه چې دینو دا ورکی لکه د غنمو یا د غنمو د وړو نصف ساعه ولا په شریعت کې وای نیم اوږي او پوره ساعه بچ دینو هغه د کجورو د وربشوي یا هغه د وسکو بچ دینو دای لکه مثال د ساعه اندازه خو نصف ساعه چې مثال پوکم 2 سیره ده
لکه مونږ اندازه ته جوړې 2 کیلو یا په باندې 2 کیلو د غنمو اندازه مونږ کړی دا نو که چېرې دغه کجوري ورکوي نو د دې په دوچن به چې دی نو دا به ورته ورکړي هسې خو د 3.5 کیلو راځي نو 4 کیلو چې کوم دی نو ورکړي 4.5 کیلو ورکړي نو مثال به ته ورکړه د 110 روپۍ دا د غنمو نه اندازه د نصف سانه دا مقرر شوی ده نو د کجورو کې وسړی د 4 کیلو ورکړي نو 400 روپۍ چې دی نو راځي 500 روپۍ مثال په تور د 4.5 کیلو دا چې دی نو راځي کم وبېش د دې څومره اجر وای چې سره څومره د په باندې 2 کیلو غنم اجر دی نو چې څومره سیوا کیږي نو دومره به الله تبارک وتعالى دا غي چې دی نو دا وته ورکی نو دې صدقه فطر د دې د مصارف چې دی نو دا سوق دي بس کوم خلک زکات چې دی نو علي او زکات چې دی نو په هغه باندې حق هغه دا چې دی نو وی نو بس دی چې دی نو دا ورکی خو د زکات لپاره د کال تیرېدل چې دی نو دا شرط دی او صدقه فطر ته پاره خو د کال تیرېدل شرط چې کوم دی نو دا نشته دغه مخصوص اوقات دي او ځکه دا علما فرمایي چې کدا صبح صادق نه رستو چې کوم دی یو معصوم چې مخکې یو معصوم چې دی نو پیدا شو نو هغه به چې دی نو دا به ورکی صدقه فطر به دا غمي او کنه رستو پیدا شو بیا وجوب شوه دی نو بیا په هغه باندې دا چې دی نو نشته دغه مخصوص اوقات دي نو دی کې او د بعض کس وی چې زکات په چا باندې فرض وي نو هغه به صدقه فطر به هغه به دا به ورکوي نو نه زکات ته کال تیرېدل هغه چې دی نو شرط دی نو ټیک ته نصاب چې دی نو یو دی لکه مخکې ذکر دا شیو چې صدقه فطر به څوک ورکوي شریعت کې د نصاب او د مالدار خاوند څوک دی نو چې په دغه وخت کې یو سړی د 2.50 تولو سپینو قیمت مالک وي یا د سرو سپینو یا د ضرورت نه سیوا سامان چې دی نو هغه مالک وي نو هغه به دې کې راغونډي نو هغه دې ترسي لکه مثال په 1400 روپے سپین چې دی نو چاندي ما ته اوس مخکې کړو نو دا غي تقریبا 72000 روپے راځي نو بس د 70000 روپو کې احتیاط ته چې مثال 70000 روپے چا سره پرتی وي د سره ضرورت سامان د کور غم جمع کړي هغه دې لرسي یا د سرو سپین چې دی نو هغه راغونډ کې هغه دې لرسي قرض په د باندې چې دی نو ني نو دا صدقه فطر دا په د باندې با راضي او دی به د نابالغو بچو د دې ادایګي بچ دی نو کوي او ورکی به چا د څنګه ذکر شو چې په چا باندې زکات چې دی نو هغه کیږي نو بس الله تبارک وتعالى بچ دی نو دا بچ کوم دی نو ورکی یو فدیه را فدیه چې څنګه مخکې ذکر شو چې فدیه هم چې دی نو هغه دا چې یو سړی مریض وي دا غي اندازه او دې اندازه یو ده لکه سرسایه او فدیه چې یو سړی روزه چې دی نو هغه نشي نیوي یو خو قضا روزه ده چې دنه روزه په غفلت کې چې دی نو دا قضا شي لکه مثال یو سړی چې دی نو خطا ده د اوبو د روزه یاد او بیوس کله خوراک وکړو دا روزه به دی بیا نسی یا مرض داسې عارضی مرض دی چې دی بیا ټکې دی شي نو فدیه په هغه باندې نشته خو که چېرې د فدیه ورکړه دا فدیه چې کوم دی خیراتي شو او صحت یې ومونته نو دا روزه به چې دی نو دا بیا نسی او دا قضا به دا به چې دی نو نسی یو کفاره چې دی نو هغه دا چې هغه سړی قصدن آمدن چې دی نو هغه روزه هغه دا چې کوم دی نو اخري شپې نه نیت کړی او دی روزه نیسی او بیا چې کوم دی اخري نو کفاره به چې دی نو دا غي ورکي اندازه دا غي دا سره چې هغه څنګه چې کوم دی کفاره ده قیمت خو نه چې دی صحتمند دي نو 2 میاشتې روزه پر لپسې او یو روزه د دې چې کوم دی نو اضافي یعنی قضا 61 روزه مثال چې کوم دی نو دا به دا بنسي هغه بیا فدیه باندې خلاصي کی چې کوم دی نو نه حضرت رسول الله مبارک دورو یو صحابي کوم دی راغی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زه خو چې کوم دی تبا شو ما روزه کې چې کوم دی نو جما چې دی نو وکړه وی خبر شو غلام آزاد یا رسول الله غلام ما سره کوم دی وی خنو دا روزه چې کوم دی ونی سي یا رسول الله یو روزه کې مې دالو نو په نور روزو کې به کوم دی سي وی خنو کینا دې کې او تال چې کوم دی عرق وته وی د مدینه منوره د خوانه چې د غاړه راغی تال چې کوم دی د کجور یو ډکو وی دا والا او دا چې کوم دی په غریبانو باندې ویشه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د مدینه منوره په اغاړه او په دې غاړه زمانه غریب چې کوم دی نه دانشته وی رسول الله مبارک چې کوم دی او خاندل وخت کې چې کوم دی دا کولوش دا خو داغه د صحابي دغه وخت چې کوم دی حکم او رسول الله مبارک موجود چې دا عمل مو کو روزه مو کجوري کم خیراتی رااله ناغم کوړه چې کوم دی دا وړي خو د کفاره چې کوم دی اوس اندازه چې کوم دی نو هغه دغه دا او بیا رستو که صحت نو هغه بیا نور دغه مسائل دا په دې باندې دي نو د صدقه فطر اخیری او اندازاتن د خلاصي احکام چې کوم دی په باندې 2 کیلو غنم یا 110 روپے چې دی نو دادي کدا دی یو مسکین ته ورکه
اوم ټیکتا کاغل ډیر راغونډه کې ډیر وته ورکې نه اوم چې دین دا ټیکتا او کنه دا یو نیمینو اوم ټیکتا خدا ځخه خبره چې کوم دین ډیر مونږ ته نه ښکاری نو ټیکتا تی نیمولم شي بای سړی په خیرات کې چې کوم دین هغه چلول هغه کې لګي بروباسي او داسې نه بس دا یو پټ طریقه باندې ورکړه بیا مثال په تور یو سړی چې کوم دین دا ضروري نه ده چې دا پیسې والا دا غوري د سرسایې پیسې دي یا دا زکات ته د غوري دا چې کوم دین قبول کا نه چې هغه مستحقي او تا ته علم دی نو بس ته وته چې کوم دین وته دا وته ورک بلکې علما دا هم لیکلي کته ور د اختر د مبارکې په شکل کې ورکې رستو نو ادایګي چې دین دا ده دا چې دین دا کیږي بعض سړی داسې وي ګوره یو د عرف چې دین مالدار وي یو شری مالدار بعض سړی داسې هغه گزاره چې دین کیږي لکه مثال یو سړی صاحب جیداد دی نن د زمکو کې هغه ته الله تبارک وتعالى مال ورکړي دی خو هغه سره په موقع باندې وسره 70000 روپۍ نه چې 7000 روپۍ وسره هم چې دین دانی خو بس گزاره چې دین هغه دغه کیږي نو بده ځان خپل حیثیت وګوري خپل غریبان کې دی وګوري چې آیا زه د زکات او د سر صاحب ز علم او کدا به کوم دین زو ورکوم بس دا غاړه چې کوم دینو د خلاصيږي او زما درو خبره الله دې وبخي چې فلانیا نسته پر بلړ چې کوم دینو هغه به نه مګي بس ته خپل دا به کوم دینو کې او دا به بس ارچ د خپل اندازا خپل خود احتساب چې دینو هغه ته دینو داوي چې دا فطرانه په ما باندې کیږي او یو سیس دی یو قیمت ته یو کسته او د نابالغ بچو ده نو کچره ورکینو الله تبارک وتعالى به غاړه په دې باندې ډېر اخلاص به کوم دینو کې فطرانه عمل دا الله ته محبوب دی بیا اخري شپه ورځ دي د شب قدر یقینا دغه شپه ورځ دي الله تبارک وتعالى په دې وخت کې کوم دینو محبوب عمل له او یو حدیث شریف کې راځي چې په څوک د اخري عشره کې د ماخام منځم سره وکي د ماسوتنو کې او سحر منځم سره وکي د شب قدر حصہ د چې دینو چې دینو داومنته بیا دې پس د اختر د عیدین شپه راځي اکثر زمون په له لعب کې اکثر چې دینو غتیر شي رسول الله مبارک فرمایي چې چا د دوو اخترونو شپه باندې عبادت وکړو نو کوم موقع باندې یعنی په کوم وخت چې زړونه مري الله تبارک وتعالى به زړه جمدې بچ دینو هغه چې دینو دا وساتي بیا د عیدین چې کوم دینو موږ د ادګا ته چې دینو تک دي او د فقها او د ائمه د بازو په نسبت باندې تکبیرات په لار کې ویل چې کوم دینو دي غلي چې کوم دینو وي الله بدی باندې وت اجر ولا چې کوم دینو ورکین لہذا دا کم شپې اخیری پاتې دي الله دې موږ ته عبادت کولو بکې بهترین توفیق چې کوم دی راکړي خصوصا په اخیری لمحاتو کې د الله د ګناہوں مغفرت چې دین دا وختل یقینا دا طلب کول الله چې کوم لوی نعمت ته الله دې موږ د شپې په عبادت سره د موقع توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم دي الله مردگان زمونږ وبخي ټول باندې رحم کرم وکي الله مونږ ته عمر لک پاتې ډېر پاتې استغفر رضا سبب الله وګرځي یا الله مریضان دي الله مریضان ته شفاء کامله عاجله وتورکي اسپیټالونو کې دي کورونو کې دي نارینه زنانه دي الله په کرونا باندې په نور امراض دي ټول ته الله صحت او عافیت نصیب او وګرځي الله د متکفین اعتکاف کې ناس دي عمل او د صاحب خپل دربار قبول منظور وګرځي الله سوچ د دین د پاره سای کې وښونه کوي جهاد کوي ټول د الله چې کومونو سلیه ورکي الله په عالم اسلام باندې رحم کرم الله چې کومونو کې الله د مدرسو د علماء حفاظت الله تبارک وتعالى چې کومونو کې الله د خپل اسلاف صحیح جنشین الله موږ جوړ کړي الله د مدرسو ضرورت د استادانو او طلباء او د خپل غیبی خزانونو الله چې کومونو پوره کړي موږ ټول باندې الله رحم کرم وکړي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين